چېرې تاسو له موقع میلاو شي نو تاسو به د اوپننګ دپاره کم کیلاډیان سلیکټ کوئ. السلام علیکم ملګرو، دا په سکرین چې تاسو له کوم دوه کیلاډیان ښکاري سایم ایوب او محمد حارث، زما په خیال دا T20 دپاره بیسټ چوایس دی د اوپننګ دپاره. کله نه چې د سایم ایوب دا بیټنګ ما نو کتلی چونکې دا یو ډېر ټیلنټډ پلیئر دی. لاست ټایم پریویس پی ایس ایل کې 2022 پی ایس ایل کې دا د ما خیال کویټې سره وخوی ولا داسې څه چانس نه دی ورکړی او د ما خیال دا پرې پېښور هم په 1 ډاون راوباسي یا په 2 ډاون راوباسي نو هغه رنګ چانس دله نه میلاویږي. کله نه چې د بیټنګ ما نو کتلی نو ما وی ټیم ته T20 دپاره سپیشلی د شرجیل ضرورت دی، خو چې د دا بیټنګ ما نه کتو نو زما په خیال دا یو بیسټ آپشن دی، یو بیسټ چوایس دی د پاکستان T20 ټیم دپاره د اوپننګ دپاره. حارث اور دا الګ سایم ایوب دا کراچۍ نه تعلق لري. تاسو به د نن چکې کتلی وي چې د څومره ډاډه بیټنګ کولو څومره ښه انداز سره د چکې واخلي. اکثر اوپننګ کې یو ډاډه بیټسمین پکاري، څنګه چې حارث ډاډه بیټنګ کوي دغه رنګ ورسره سایم ایوب هم چې کله اوپننګ ته وځي دا دواړه وځي دوی تاله پاور پلی کې ښه زبردست ټوټل درکوي. پاور پلی کې 60 کم از کم دوی تاله کوي ښه په اسانه باندې، او که چېرې دواړو کلیک کو بیټنګ مطلب دواړو بیټنګ مطلب ښه طریقې سره د لو کو نو پاور پلی کوي تاله 70-80 رنز هم کولی شي. دا داسې ټیلنټډ پلیران دي. نو څنګه چې انډیا T20 ټیم اپډیټ کړی دی، مطلب ویرات کوهلی، روهت شرما د ټیم نه، KL راهول د ټیم نه ختم کړي، T20 سکواډ نه بیخي دغه درې غټ نومونه هغوی ختم کړي دي. ای نوي کیلاډیان راوستي T20 دپاره ښه کامیاب ټیم روان دی. T20 دپاره هغوی دغه کیپټن کړی دی هاردیک پانډیا. هاردیک پانډیا د T20 کیپټن دی او ښه زبردست طریقې سره ټیم چلی. نو دغه رنګ پاکستان له هم پکاري چې T20 دپاره یو بیل فارمیټ یو داسې ټیم جوړ کړي چې کې دغه رنګ ډاډه بیټسمینان وي چې ښه ایزیلي تاله 200 چیس کولی شي، که په ډومبنی بیټنګ راو ښه ایزیلي تاله 200 رنز کولی شي. بیا ماشاءالله د پاکستان بالنګ هم ښه دی. د پی ایس ایل کې به هم داسې بالران موږ له میلو شي چې 140-145 پلس بالنګ کوي. نو که ټیم چېرې اپډیټ شو د T20 او دا پلیران راغه او دا دوه سپیشلی چې دا دوه راشي اوپننګ دپاره سپیشل رضوان او بابر له پکار چې دوی له ښکته شي او دوی یو څو میچونو کې ټرای کړي. د تاسو له ښه شور ویم چې دا داسې بیټسمینان دي، داسې ډاډه بیټسمینان دي، داسې بیټسمینان چې دوی دا له ښه زبردست ټوټل درکولی شي، ښه زبردست پاور پلی کې درله ښه میکسیمم سکور ګین کولی شي. رضوان او بابر که تاسو وګورئ ای په یاره گیم کوي، ای پاور پلی کې څه سکوري که تاسو چېرې دوی ایوریج سکور وګورئ پاور پلی نو 45-50 رنز وي پاور پلی. نو دا 10-15 رنز چې کوم دی دا په T20 کې ډېر غټ اثر غورځوي چې 10-15 رنز د ستا لکه 270 په ځای تا 295 رنز وکړو نو ابویسلی ستا میچ چې کوم دی ستا لاس کې شو. 170 په ځای تا 195 رنز وکړو، 150 په ځای تا 165-175 رنز وکړو نو خامخا میچ ستا طرف ته راتلی شي. نو دا 10-15 رنز خو موږ له سخکاري نه، خو دا T20 کې ډېر غټ اثر غورځوي جي. نو زما خیال دا دوه کم کیلاډیان دي سایم ایوب او حارث د T20 دپاره بیسټ آپشن دی. تاسو څه وایي د دې حوالې سره؟ تاسو هم موږ سره خپل رای په کمنټ کې شریکه کړئ چې دا ما کمې خبرو کې آیا دا ټیک دي که نه. تاسو د که چېرې تاسو له موقع میلاو شي نو تاسو به د اوپننګ دپاره کم کیلاډیان سلیکټ کوئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.